یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس وکړ، وی زما مور او پلار جمدي زه د دوی سره څه معامله وکړم؟ حضور پاک مبارک له خدای پاک داسې عجیبه صفت ورکړی و چې خبره به یې پوټینۍ وکړه خو هغې کې به ډېره لویه فلسفه و. او زمونږ پښتانه وایي وی پلانکې داسې خبره کوي چې دریاب په کوزه کې بند دی. ډېر مقصدونه په پوټۍ خبره کې راځي. حضور پاک ناشنا او فرمایل وی هما جنتک و نارک، وی دا مور او پلار دی هم جنت دی هم دوزخ. ګوره پوټۍ خبره که دا مور او پلار دی خوشحاله کړل د دې قدر عزت دی او که جنت دی وګټل، او که دا مور او پلار دی خفه کړل د دې بېعزتي دی وکړه او بېادبي دی وکړه دوزخ دی وګټه. هم د جنت دی هم د دوزخ دی. بس اوس خوښه خپله ده که د جنت دا دروازه ځان له ضایع کې او که د جنت دروازه ځان له مضبوطې. نو خوش قسمت انسان هغه دی چې د مور او پلار دواړه یا یو کس جمدي وي او دې داسې خدمت وکړي چې د مور او پلار د خدمت په برکت ځان جنت ته ورسوي. دا خوش قسمت انسان دی. د نبی علیه السلام مبارک زمانه ده. دو مثاله دله در کوم. نو یو صحابي بیمار دی، نو نبی علیه السلام یې تپوس ته لاړ چې لاړ هغه د زنکدن په حالت کې دی. نو طریقه داسې ده چې کم انسان د مرګ په وخت کې ده ته به دا کلمه شهادت اوري، داسې به ورته نه وی چې ووایه. ولې دې په تکلیف کې داسې نه ده ووایي چې نه ویم اوره ووته. نو که ژبه د کلمې سره بلده ده د الله د ذکر سره، نو جبه باندې به د الله نوم راشي. ګوره ما تاسو ته د روجې نه مخکې د ذکر متعلق بیان کړی. جبه ذکر سره بلده ده نو په خولې به د الله نوم راشي، او که جبه ذکر سره بلده نه ده نو نوم به نه راځي. دا مسله ده. نو نبی علیہ السلام مبارک په خپله لګیا دی ورته وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا جبه پې نه وړي، هغې ورته لګیا دی کلمې شهادت ویله د جبه نه وړي. یو متل دی وی یو بوډی زوی مړ کېده، زوی یې نه چېرته مونځ کړی نه ذکر نه اذکار، ټول عمر به یې ګډې چیلې سرولې. نو دا بوډی ورته ناسته ده، ورته وایي کلمې شهادت ورته اورئ، او هغه هم اقه ډرې ډرې کوي. هغه د هغه ګډو سره بلد دی، ډرې ډرې کوي. هم هغه ډرې کې سوته کلمې شهادت یې نه وه. نامور ورته بچې وی ډرې وې او ډرې لاړې. نو چې څه سره د خوله بلده ده ګورې به دې په ژبه راځي. الله بې انصافه نه دی، الله ډېر انصافدار دی، ظلم نه کوي. چې ستا ژبه د هغه د نوم سره بلده کړې ده نو زنکدن کې به د خپل نوم یېری نه درته به یادوي. دا د الله انصاف دی. نو نبی علیہ السلام مبارک په خپله لګیا دی ورته کلمې شهادت اورې د ژبه پې نه وړې. نو هغې حیران شو ځکه د حضور پاک وجود مبارک په ټول رحمت دی چې زه موجود یم، د رحمت فرشتې موجود دی او زما خولې مبارکې نه ورته کلمې شهادت روان دی او د ده ژبه نه ړقي. دا ولې وی د ده څوک کور کې شته راوې بلې. نو یو بوډی مور یې هغې وله راوغوښته، وی ستا دې زوی لسه ډېر لوی جرم کړی دی، ډېر لوی مجرم معلومیږي. زه لګیم په خپله ورته کلمې شهادت اورم او زما د خولې نه هم دې نه اخلي. څه لویه ګناه کړې ده. وی صیب دې خو ډېر د منځ د روجو او د صدقو او د هر څه پابند دی، ډېر ښه سړی دی. وی نه سوچو کې څه غلطي به نبی علیہ السلام مبارک ته به کشف کېده، الهام به کېده، د الله د طرف نه به ورته القا کېده دې زړه ته. څه چل شته؟ وی یو صیب یو چل خو شته. وی چې واده کړی دی نو زه یې خفه کړی یم، زه یې مور یم. واده نه مخکې زما ډېر خیال ساته او ډېر قدر به یې کوه، خو چې کله یې واده کړی دی نو بس بیا د ښځې په سر ما ته سپکې زما قدر یې نه دی کړی. نو ما د الله په دربار کې یو سوال کړی دی، ما وی خدایا زه خو ورته خپل حق نه بخم، ستا خوښه ده که ته بخې او که ته نه بخې. نبی علیہ السلام وفرمایلم په دقه الله رانیولی دی، دې نه لوی جرم بل نشته. د مور پلار بې قدري ګناه کبیره ده او لویه ګناه ده. وی بخه، وی د الله رسوله که حکم کې خو زه به وبخم، ستا اډر منم، او که مشوره راکې نو ړمې ته خفه دی نه بخم.
نو حضور پاک مبارک ډېر هوښیار هغې زړه کې دا سوچ وکړه که زه ورته اوس حکم کوم نو د خولې نه به یې وبخي خو دړه نه بیا نه بخي راشه داسې چل جوړ کړه چې دا مور یې دړه نه وبخي نو صحابو ته یې وې ورشه خشاک راوړی نو صحابه خو د حکم پابندو دا مور یې ورته وی صاحب په خشاک څه کې وی ستا دا زوی پکې سوځوم یو چل جوړ وی د الله رسوله ولې سوځې وی ګوره دې تا نه دی بخلی نو چې تاو نه بخه او دې مړ شو نو دې به اور ته ځي په اور کې به سوځي او ستا د وجې سوځي ځکه ته نه بخې نو پرېږده چې د په دنیا کې یو جلک درته د هغې اور عذاب وښې چې کم اور د مرګ نه پس ته نینې او دا زوی دې سوځي چې لږ خو په دنیا کې ووینې الله به دې پې ښه یخ شي نو دې مور یې سوچ وکړو وی ښه د الله رسوله لکه دې به په اور کې سوځي وی ما بخلی دی خو چې وی ما بخلی دی نو د هغه په خولې کلمې شهادت شروع شو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او سې ورکړه نو حضور پاک فرمایل لیدل مور ګورې بیا مورې دارنګې پلار لګیا دی د بچي دپاره څه نه کوي دا پلاران چې ټول ورځ منډې ترړې جوړې کړي دي او حلال حرام نه پیژني راغونډی یې دا چا لغونډی دا د بچو دپاره لیکن بچې چې کله بیا وادو کې بیا نه مور پیژني او نه پلار پیژني ته دا لوی راغلی وې دومره څومره خواري ورسره کوي مور دننه وله جامې بدلی وجود وله انځي او دسمات وله پاکی او په هغه بستره چې لمده بستره د دې بچي پکې متیازې کړي په هغه لمده بستره کې ورسره پرته ده او د شپې څوک د خوب نه پاسي څو ځله ورسره دا مور د شپې پاسې د دې بچي سره خوب یې او پلار ته وګوره ګوټ چاري منډې ترړې حلال حرام نه پیژنې او راجمع کوي جامې راوړه د بجلی غم کوه د جنریټ چا دپاره دا نه دې بچو دپاره نو په تا د دې بچي حق نشته چې ته به هم بوډا کېږي او که به نه بوډا کېږي ډېر خلک دا شکایت کې مونږ خو دا نصیحت خلکو ته کوو نو بعضې وایي یاره جي یو یې خوښ دی او زه یې نه یم خوښ نو زه یم هغه به وله چاپي کوي هغه به وله څه شی راوړي هغه به یې خوشحاله ساتي خوږې خبرې به ورسره کوي او ته به هغه چل نه کوي ځکه به یې هغه خوښوي که نه مور پلار خو ظلم نه کوي یاره جي